وخت ټول ستړي مسي باقاعده د دې شروعات چې د دې ټاپک شروعات سره مخه زه د دې سره لږ مخته ځم چې کله یو سټوډنټ په میټریک لیول یا دغه سره له مخه د کلاس 8 کې وي نو په کار داسې دي چې زموږ چې کوم ایجوکیشنل انسټیټیوشنز دي که هغه پرایویټ دي که هغه سرکاري دي هغه باید چې یو پراپر کیریر کاونسلینګ د هغه ټایم څخه شروع کړي دا په دې وجه ضروري دی چې کیریر کاونسلینګ چې دی هغه صرف د دې نوم نه دی چې لکه نن سبا چې ټریډیشن دی چونکې انسان د وخت سره نوي نوي شیان زده کوي ایجوکیشنل انسټیټیوشنز هم ډیولپ کیږي آهسته آهسته نو دا ډیولپمنټ خو روان دی البته کیریر کاونسلینګ په دا نامه سره که یو انسان یو سکول یو انسټیټیوشنز ته یو د فیلډ سپیسیفیک سړی لکه یو انجینیر وي یا یو ډاکټر وي یا بل یو فیلډ څه وي یو ایډمنسټریټر وي هغه ورسي او الکوان ته د هغه فیلډ پوزیټیو اسپیکټس وروښوي او د هغه ښه اړخونه وروښوي زما په سوچ په فکر باندې دا یو پراپر کیریر کاونسلینګ نه دی بلکې د کلاس 8 یا د کلاس 9 الکوان د لپاره ښه کیریر کاونسلینګ هغه دا رقم کیږي چې یو سایکیټریسټ یا یو ډېر فهم لودلو والا سړی چې کله هغه انسټیټیوشن وزټ کی او هغه ته ورسي او هغه ته دا وروښوي چې د الکوانو کم سټرنټ دی دوی خدای پاک پیدا کړي د چی سفاره دي صحیح سولو د پرسنالټي ټایپ چیش دی د هغه مطابق په هغه کې د سره مدد وکړي خاص کر زموږ چې کومه ایریا ده په دې کې پورټي زیاته ده او خلک د سټیټس وږي دي د بهتره اکونومیک کنډیشن وږي دي ولې دلته غربت زیات دی نو بسا اوقات دا شان پر انسان باندې حاوی سي او انسان په کلاس 8 کې یا په کلاس 9 کې د خپل فیلډ چې کوم سلیکشن دی هغه پر دې بنیاد باندې وکړي چې چونکې په فلانا فیلډ کې سټیټس زیات دی یا په فلانا فیلډ کې زما به اکونومیک کنډیشن برابر وي د پا باندې د سوسایټي پریشر وي د کور طرف سم پریشر وي چونکې غربت وي نو دلته د سلیکشن غلط وسی داسې خو نه ده چې دلته دی په یو فیلډ کې ولاړی نو دی بیا پر مخه په دې کې تللی نسی لیکن خدای پاک د هر انسان کې یو نه یو صلاحیت یشي بعض خلک چې هغه ښه انجینیر جوړېدی سي بعض ښه ډاکټرز جوړېدی سي بعض ایډمنسټریشن کې ښه رول پلی کولی سي نه نو مجلس دا ولو چې د سره کیریر کاونسلینګ داسې وسی چې د ویکنسز ورته آیډنټیفای سي د سټرنثز ورته آیډنټیفای سي او دته دا وروښول سي چې ستا پرسنالټي ټایپ چې دی هغه د کم فیلډ لپاره پرفیکټ دی بجای د دې چې یو ډاکټر راسي یو انجینیر راسي یو بل د فیلډ سره سپیسیفیک سړی راسي هغه ته د فیلډ یو ښه شان وروښيي بلکې پر دا لیول باندې خو په کار دا دی چې د په دې شي کې مدد وسی چونکې کلاس 8 زما ته خپل ځان په یاد دی کلاس 8 کې انسان دومره میچور نه وي چې ولې د ایکسټرنل فیکټرز بیخي زیات وي نو هغه د هغه مایند هغه ویژن ور بلر کولی سي دی جوړ شوی خو د یو شي دپاره وي لیکن بل فیلډ ته تللی سي په هغه کې به مسله دا وي چې دی مخته ولاړ سي دی دغه ته راسي په هغه فیلډ کې په پریکټیکل لایف کې راسي هلته چې دی کار کوي هغه دی پروفیشن نه ګڼي دی کوشش کوي کار خو کوي لیکن په ستړي کېږي پاکې ډېر چې کوم
خلک په دنیا کې چې د کم فیلډ لپاره جوړ سوي وو، یعنی فطرت یې چې شولو او بیا په هغه فیلډ کې تللي دي، هغو بیا مخته ډېر تګ کړی دی. هغه بیا په سوسایټي کې په د قوم په جوړېدو کې، په راپورته کېدو کې ډېر غټ کردار ادا کړی وي. ولې هغه د ده فطرت خدای پاک دغه دپاره جوړ کړی وي. د ده دغه لکه یو انجینیر چې دی، هغه لوجیکل مایند سړی وي، هغه پر لانګ تیوریز باندې، پر لانګ دغه باندې دغه نه کوي، هغه ټو د پوینټ پرابلم سالور وي. صحیح سلو د هغه رقم د ډاکټري یا د میډیکل فیلډ ریلیټډ سړی چې وي، په هغه کې بیا هغه صلاحیتونه وي. یو ایډمنسټریټر یا یو مینیجر چې وي، هغه بیا لیډرشپ کوالټیز ورسره وي. نو کله چې یو سوسایټي مخته ځي، یو معاشره مخته ځي، یو ملک، یو قوم، یو ملت مخته ځي، او ډېر په لږ ټایم کې مخته ځي، هغه کې اول شی دا ضروري دی چې زموږ کم خلک چې د کم شي دپاره خدای پاک کم صلاحیتونه درته ورکړي دي چې په هغه فیلډ کې ولاړ سي، هغه شعبه، هغه دغه ډېره مخته راولي. صحیح سولو. نو تر ګردو اول ضروري پر کلاس 8 یا پر کلاس 9 لیول باندې د کښینې دپاره چې دی په خپله د ده پیرنټس او کیریر کاونسلینګ که چیرې یو پروګرامز وي په دغه کې، په د ده په انسټیټیوشن لیول باندې پکار دی چې بس ده ته دا مدد ورکړي چې دی خپل پرسنالټي ټایپ آیډنټیفای کړي او د دې خپل فطرت وپېژني، دی د خپل ځان پہچان وکړي او بیا د هغه څه متعلق دی د هغه مطابق دی خپل فیلډ چوز کړي. دا تر ګردو ضروري شی دی چې دلته تا خپل سلیکشن ښه سلیکشن وکړي، ته پر یو روډ میپ باندې روان سولې، بس بیا تا ته ضروري شی چې دی کنسسټنسي ده. اوس تا دغه په مخه واخیستی. صحیح سو. اوس چې دی چونکې زموږ ټاپک بیسیکلی ریلیټډ به د پری انجینرینګ سره ریلیټډ وي، خو موږ به ګرده شان ټچ کوو. صحیح. نو دلته چې د سلیکشن وکړي، دی را روان سو میټریک یې وکړي، د اف اس سی وکړله، اف اس سی کې د پری انجینرینګ وکړي، یعنی هغه سبجیکټس چې کوم د ده بنیاد جوړوي د ښه انجینیر د جوړېدو لپاره نه. نو هغه پری انجینرینګ چې ده وکړي، په هغه کې د ښه میتھمیټکس ووایي، په هغه کې فزیکس د ښه ووایي، کیمسټري یې ښه وویله، بنیاد یې جوړ کړي. اوس دی راغلی د ایډمیشن دپاره، اوس دی باقاعده و انجینرینګ فیلډ ته انټري کوي. صحیح سو. بیا د انجینرینګ فیلډ مختلفه انجینرینګ فیلډز موږ ته په سوسایټي کې موږ ته په دغه کې ډیولپ سوي دي چې ستا په ایډمیشنز ورته میلاویږي، لکه سیول انجینرینګ دی، الکټریکل انجینرینګ دی، میکانیکل انجینرینګ دی، کیمیکل انجینرینګ دی. دا رقم ډېر په دنیا کې خو ډېر میکانیکل الکټریکل یې مکس کړی دی، ولې د دوی بیا یې جلا ځان ته ضرورت دی، د هغه باندې به مخته ګپه کوو. نو ډېر فیلډس خو دلته کنونشنل چې کوم زموږ یونیورسټیانې دي، هغه مختلفه فیلډز ورلخوي. اوس په د چې پری انجینرینګ یې وکړي، د ده دپاره د ایډمیشن اخیستل مسله وي نه. اوس په میډیکل فیلډ کې دا ایشو ډېر وي چې ایډمیشن اخیستل لږ په مشکله وي، وختي بیخي زیات ولو. اوس نوي کالجز ډیولپ سولو په بلوچستان لیول باندې هم او په نیشنل لیول باندې هم. نو اوس چې مخکې څونه دغه ولو سیټان کم ولو او الکوان زیات و، کمپټیشن زیات و، اوس د هغه مطابق لږ کم سوی دی، لیکن اوس هم میډیکل فیلډ کې دغه زیات دی، چې کوم کمپټیشن زیات دی، مقابله زیاته ده. او په انجینرینګ فیلډ کې یو خو تر ګردو ښه دغه دا دی، په بلوچستان لیول باندې چې کوم یونیورسټیانې دي، 3 یونیورسټیانې دي چې ویل نون یونیورسټیان. یو بیوټمز انجینرینګ دغه ورکوي په ډیفرنٹ
فیلډز کې اډمیشنز ورکوي. یو چې دی بیوټیک خوزدارغه ده او یو نوې یونیورسټي چې کوم ټایم موږ په بیوټن څخه فارغېدلو په هغه ټایم کې د نسټ یونیورسټي یو کیمپس دلته جوړ شو. نو هغه کې پوره ګرده فیلډز ته اوسه پورې نه دي راغلي، لیکن بعض انجینرینګ فیلډز پاکې شته، پاکې اډمیشن هغه ته میلاویږي. د دوی اډمیشن چې کله تا پری انجینرینګ وکړي دغه بعد د ان ټي اس ټیسټ اخیستل کېږي نیټ په نامه سره. دغه ټیسټ کمپوزیشن هم داسې څه مشکله نه دی، اسان ټیسټ دی. د دې دپاره نیټ چې دی په ډیفرنٹ په کال کې په مختلفه 3-4 واره نیټ ټیسټ کنډکټ کوي، هغه ته وختي هم اخیستلی شي. د نیټ ټیسټ چې دی بیوټمز د خپلې اډمیشن دپاره خپل ټیسټ هم کنډکټ کوي، لیکن د هغه څه مخکې نیټ هسې هم یو ټیسټ اخلي چې هغه د نورو یونیورسټیانو دپاره هم اکسپټیبل دی او د بیوټمز دپاره هم دی. که ته چیرې وختي نیټ ټیسټ واخلې او راپاه کې خپل اپیرنس ورکړي او خپل مارکس واخلې، هغه ټیسټ بیا د یو 2 میاشتو 3 میاشتو لپاره ویلیډ بیا د 6 میاشتو لپاره. نو د هغه په بنیاد باندې ته بیا یا 2 کاله دپاره بعض داسې ټیسټونه شته، هغه په بنیاد باندې ته بیا په یونیورسټیز کې. نو نیټ ټیسټ دی په نیشنل لیول باندې ډېر یونیورسټیان دي، خالي بیوټمز نه دي، ډېر یونیورسټیان دي چې هغه ټیسټ اکسپټ کوي. او په دې کې دا رقم نه وي لکه دغه کې چې میډیکل فیلډ کې زموږ ته میډیکل فیلډ کې دا رقم چې سټان کو ډیویژنل لیول میریټ جلا وي، پروینشل لیول جلا وي، هغه سپیسیفیک سټان یو کوټا سیستم وي. نه دلته چې دی نېشنل لیول څه سټان وي، ولا سټان دا نور ګرده اوپن میریټ دی بلوچستان لیول باندې بیوټمز کې. نو په هغه کې ته اډمیشن خاص کر زموږ د ایریا الکوان چې دی اډمیشن په اسانۍ سره سکیور کولی شي. د بندي د دې څه علاوه چې کوم شی یونیورسټیان دي اوس د پاکستان کې چې د په یونیورسټیانو کې ښه یونیورسټي ده، دا ټایم په انټرنیشنل لیول باندې ښه روان ده. نسټ یونیورسټي ده، یو ټي لاهور ده، یو ټي ټیکسلا ده، پېښور ده، کامسیټس یونیورسټي ده. په دې کې اکثر یونیورسټیانې د نیشنل اپټیټیوډ کوم ټیسټ یا ان ټي اس چې کوم کنډکټ کوي نه هغه اکسپټ کوي. صحیح شوله؟ دغه بنیاد باندې تالته اډمیشنز اخیستلی شي. او نسټ چې د انډر ګریډ لیول باندې یعنی چې پری انجینرینګ ته وکړي، نسټ بیا خپل سپیسیفیک ټیسټ کنډکټ کوي. نو دغه چې د ان ټي اس ټیسټ چې کوم کمپوزیشن دی اسانه ټیسټ دی، تقریبا ټوټل 90 کوېسچنز وي، ملټیپل چوایس کوېسچنز وي. په هغه کې ستا انګلیش سکلز کتل کېږي، انالیټیکل ریزنینګ سکلز کتل کېږي، او کوانټیټیټیو اریتمیټکس چې د کوم دی، پاک الجبرا ده، جیومټري ده، چې کوم تا پر اف اس سی لیول باندې کوم شیان ویلي نه هغه، او میټریک باندې بالکل سمپل ټیسټ وي، دونه زیات مشکل نه وي. او سبجیکټ چې دی بیا فزیکس، کیمستري دا ستاسو سره هغه ټیسټ حاصل کېږي. ټوټل 90 سکور وي او پرسنټیج آوټ اف 100 ته تا درکوي. بیا د اډمیشن دپاره بیا اګریګیټ کاونټ کېږي، ستا د اف اس سی مارکس هم کاونټ کېږي. د میټریک ته هم په بعض انسټیټیوشن کې 10%، په بعض انسټیټیوشن کې 20% کاونټ کېږي. آوټ اف 20% بیا د ستا اګریګیټ راباسي چې ستا څونه مارکس ول په میټریک کې، دغه مطابق بیا ستا اګریګیټ راوځي. او د اف اس سی ده دغه رقم په بعض کې 40، په بعض انسټیټیوشن کې 30% کاونټ کېږي. او 50% چې وي په اکثر انسټیټیوشن کې ستا د ټیسټ مارکس هغه کې ستا اګریګیټ جوړ شي. بیا دوی ټاپ چې کوم د دوی څونه سټان دوی ته اویلیبل دي، مثال بیوټمز کې زموږ په ټایم کې 50 دانې الکوان دوی په یو سیشن کې اخیستلو. نو هغه کې ستا اګریګیټ راوځي او بیا ستا ته اډمیشن میلاو شي. د ان ای ټي د نسټ چې کوم دی هغې بیا خپل ټیسټ اخلي. د انجینرینګ دپاره د هغې کې د میتھمیټکس 40%، په هغې په ټیسټ کې 40% میتھمیټکس وي، میتھس وي، اور فزیکس 30% وي، کیمسټري 15% وي، انګلیش دی 10%، اور انټیلیجنس چې وي هغه بیا 5%. مختلف انالیټیکل ریزنینګ څه کوېسچنان وي، ستا انټیلیجنس لیول چیک کوي.
یو سیناریوز درته په دغه کې درکوي چې ستا په هغه ټیم کې ته هغه سالو کولی سي نه سي سالو کولی سي. نو دا رقم یو ټیسټ دوی کنډکټ کوي، پر دې بنیاد باندې دوی د الکوان اخلي د ټوله ملک څخه. نو پای کې بیا ته دورې ولاړ سې د دوی بي ایس پروګرام اټینډ کې که بیوټمس کې اور د هر انجینرینګ فیلډ لپاره خپل اګریګیټ جوړېږي چې ته په یک وخت د دوو درو د فیلډ لپاره اپلای کولی سې. بیا چې ستا کوم میریټ جوړ شو یا ستا کوم اګریګیټ جوړ شو په هغه بنیاد باندې تا ته اډمیشن میلاویږي. چې کوم اډمیشن ته میلاو سولو که په سیول کې که په الکټریکل کې وي، لیکن پکار دا دی چې انسان د پری انجینرینګ لیول هی باندې د ته مایند کلیر وي، بلکې د دې څخه مخکې لا کلیر وي، چونکې دنیا ډېره مخته روانه ده چې خالي د ده دا شی کلیریټي د ده په ذهن کې نه وي چې زه به انجینرینګ له ځم، بلکې دا کلیریټي به هم وي چې زه به په انجینرینګ کې کوم فیلډ ته ځم. صحیح سولو؟ زه به سیول ته ځم، زما دغه چې دی انټرست چې دی یا زما پرسنالټي ټایپ چې د سټرکچرز یعنی بلډینګز، روډز اور ډیمز وغیره د دې سره ریلیټډ دغه پرابلمز به زه سالو کوم. یا زه به الکټریکل فیلډ ته ځم، الکټریکل انجینرینګ ته به ځم، که زه به میکانیکل ته ځم چې کوم انجنز ډیولپ کیږي په انډسټریز کې دوی ضرورت وي نه. نو دی باید پکار دا دی چې په دا لیول باندې د چوایس سوی دی کلیر وي. صحیح سولو؟ بیا پر هغه متعلق چې کوم زه ګوره په باس فیلډ کې کراوډ زیات وي، نو په هغه کې بیا ستا مارکس ستا چې کوم ټیسټ دی هغه به ته امپروو کوې چې ته په هغه کې اډمیشن په هغه فیلډ کې اډمیشن سکیور کړې. سر دې خلاص ولو. نو د هغه څه علاوه سکالرشپس هم پر انډرګریډ لیول باندې ایچ اس سی ورکوي، خصوصا د بلوچستان او د فاټا د سټوډنټس لپاره. په د ملک مختلفه یونیورسټیانې په هغه کې یو ټي انکلوډ دي، ګرده یو ټیز، یو ټي ټیکسلا، یو ټي لاهور، یو ټي پېښور، په دې کې دوه درې سیټان د مختلفه فیلډ ته. ایچ اس سی بیا خپل یو ټیسټ کنډکټ کوي. بلوچستان سره تقریبا په یو سیشن کې 97-98 سیټس چې دي سیټ هغه دوی الکوان اخلي چې هغه ټیسټ ته پاس کړي. په هغه کې ټوله فنډینګ چې دی بیا د ایچ اس سی د طرف کېږي. هلته چې ته ولاړې یونیورسټۍ له، که ستا دغه خرچه ده، د هاسټل خرچه ده، ستا د فیس دی، ستا نور چې کوم ضروریات دي، ستا بوکس دي ور ریلیټډ ښه دغه د جوړ کړی دي، هغه د خرچه چې ته بیا ایچ اس سی د په دغه وي. نو د هغه دپاره بیا دوی ایچ اس سی چې د خپل ټیسټ اخلي، هغه ټیسټ چې واخلي بیا پر ستا پر میریټ په بنیاد باندې په یو سپیسیفیک فیلډ کې ستا اډمیشن راځي. هغه اډمیشن چې تا واخلي په یو ټي کې هم کېدلی سي، په یو ټي دوی تا ته بیا آفر کوي چې بابا ستا د میریټ مطابق ستا سیټ چې دی په فلانا چوایس تا ته ستا، بیا تا ته ټایم درکوي، ته به خپل چوایس کوې چې په دا یونیورسټیانې له زه ځم او دا فیلډ زما فیورټ دی نه. نو بس بیا د هغه څه علاوه ډایرکټریټ سیټان راځي، هغه د پری انجینرینګ سټوډنټس لپاره بلوچستان ګورنمنټ دغه کوي، فنډ کوي. هغه د ملک په مختلفو یونیورسټیانو کې د دوی ریزرو سیټس دي د بلوچستان د سټوډنټس لپاره. هغه چې دی تا ته دغه کوي، د هغې دپاره یو ټیسټ دوی کنډکټ کوي. په هغه کې میتھس چې دی 50 مارکس وي، د فزیکس هم 50 او د کیمسټري د 25 او د انګلیش د 25 مارکس. صحیح شو نه؟ ټوټل مارکس 150 وي. هغه کې چې څونه ښه سکور ته وکړي، په هغه کې تر هغه چې زیات سکور ته وکړي او ستا مارکس ښه وي، نو په هغه کې فایده دا وي چې ستا د چوایس مطابق تا ته دغه میلاویږي، فیلډ هم میلاویږي او یونیورسټي هم میلاویږي. په یونیورسټیانو کې هم فرق وي نه. نو بیا چې دی د دې څه علاوه
پر انډرګریډ لیول باندې خو د ابراډ سکالرشپ یعنی د موږ څخه د بندي وتل لپاره غټه مسله د دغه وي د فنډینګ د وي چې ته د بندي ځې او هلته یو ښه یونیورسټي کې ته اډمیشن اخلې یو ښه یونیورسټي کې ته سبق ویل غواړې انجینرینګ کول غواړې نو پر دې بنیاد باندې هم مختلف سکالرشپس راځي چې ته د بندي ویل تګ دپاره اوس زما چې دی ماسټرز د اټلي څه سوی دی نو زه چې کله د ماسټرز دپاره ولاړم مالته ډېر پاکستانیان د دغه د انډرګریډ لیول باندې مې ویل چې دوی وتلي وو یعنی بیچلرز یې دورې کاوی په هغه کې دوی د یونیورسټیز سکالرشپ هم اویل کړي وو دورې چې تللي وو او دغه چې دی مختلف ملکونه هم سکالرشپس آفر کوي لکه دا اوس چې د سعودي عربیا څه سکالرشپس آفر کړي وو قطر څه سکالرشپس آفر کړي وو نه نو اوس شکر دی د انټرنیټ دور دی هر شی پر یو کلیک باندې اویلیبل دی په ګوګل کې هر شی ته سرچ کولی سئ نو ابراډ دپاره مصیبت دا وي چې سکالرشپ لږ ضروري وي نه سکالرشپ چې تا سکیور کی بیا نیکسټ فیز دی ستا د اډمیشن په انټرنیشنل یونیورسټي کې اډمیشن دی نه لیکن اپورچونټیز پر بیچلرز لیول باندې د بندي تګ اپورچونټیز څه کمې وي بنسبت د ماسټرز یا د پی ایچ ډي دپاره لیکن امپاسبل نه وي هلکان وتلي دي پر انډرګریډ لیول باندې هم تللي دي چې هلته د ښه یونیورسټي څخه دوی دغه کړي وي خپل بیچلرز پروګرام بی ایس یې کړی وي اوس نیکسټ پر دې حواله سره به موږ دغه وکړو ډسکشن وکړو دا خو ګرد هغه شیان دی چې دا اوس چې موږ ته ډسکس کړو چې اف ایس سی بعد سټوډنټ ته تر ګوډو ښه پری انجینرینګ بعد د دې ګوډ شان سره لینک وي دته معلوم وي دا ګرد شان د دې مسله خو نه وي یو خو ما ویل چې زه ضروري پوینټ هغه پوینټ و چې انسان د بیسټ کیریر چوایس وکړي هغه پر کلاس 8 کلاس 9 لیول باندې چې کوم موږ سره ډسکس کوو بیسډ آن پرسنالټي ټایپ دی ښه چوایس وکړي اوس په انجینرینګ فیلډ کې په پاکستان لیول باندې کرایسس زیات دي کراوډنس زیات دي ولې کم انجینیرز دي هغه یو سپیسیفیک پوینټ ته ورسېږي دا نور ګرده پر خپل کیریر باندې کمپرومایز وکړي بیا یو فیلډ ته بله خواته ورسي دا ولې وسي د دې به حل سره کم راوځي انجینیرز جاب اپورچونټیز ولې نشته پر دې باندې به تقریبا ریشو د 5 یا 10% انجینیر چې دی پاکستان کې هغه یو سپیسیفیک پوینټ ته ورسېږي یا په خپل فیلډ کې یو ښه دغه خپل فیلډ سره ریلیټډ پاتې سي دا نور اکثره یا خو په ګیلو په شکو وي یا خو دغه وي بل فیلډ ته خواته ولاړ سي دغه خو زما په نظر اوله شو چې دی هغه خو دا دی چې انجینرینګ فیلډ چې کله اډمیشنز او پری انجینیر سټوډنټ ته ملاویږي اپورچونټیز زیات وي یونیورسټیز زیات وي سیټان زیات وي مثلا نه وي د اډمیشن ته صحیح شو نو دی چې اکثر هلکان دا غلطي جن وسي چې نور فیلډ کې دغه کې نسي ملاو اډمیشن ته نسي ملاو دی راولاړ سي انجینرینګ فیلډ کې آپټ کی او دغه دپاره فور د ټایم بینګ د ځان دپاره یو آپشن پیدا کړي چې بس اوس د 4 کال دپاره یا د 2 کال دپاره یا د هر څو ټایم دپاره پر ما باندې پریشر نشته به زه به اوس که ما ته کور پوښتنه کوي که سوسایټي دغه کوي زه خو په انجینرینګ فیلډ کې لګیا شوم اصل د انجینیر نه وي نه دی په دا نیت سره راغلی وي چې دی به انجینیر جوړیږي دی صرف په دې دغه سره راغلی وي چې یو اپشن ورته میلاو سو اډمیشن اویلیبل دی اډمیشن ورته میلاویدی سي بس د اډمیشن وکړي اوله مسله خو دا ده صحیح سوره دویمه مسله په دې کې دا ده چې
پاکستان یو ډیولپینګ کنټری ده، په دې کې غربت زیات دی، خلک په دې کې کوشش کوي چې هر شی اکنامیکل وساتي. لیوینګ سټینډرډ یې چونکې د پورټي د وجې لیوینګ سټینډرډ یې دونه نه دی پورته سوی، نو په هغه وجه باندې دی راولاړ سي چې دی کوشش کوي ځان اکنامیکل ساتي. اوس زما تعلق ته سیول انجینرنګ فیلډ سره زموږ د ارکیټیکټ فیلډ تقریبا لینک دی. ارکیټیکټس ډیزاین ورکوي، یو میپس ورکوي، او زموږ بیا دغه سره دننه چې کوم دغه دی سټرکچرز ریلیټډ ډیزاین بیا موږ ورکوو. اوس په سیول انجینرنګ فیلډ کې انجینیرز ولې جابز اپورچونیټیز نشته د ګورنمنټ څخه علاوه؟ اوس ګورنمنټ خو ګرد انجینیرز یا ګرد سوسایټي خو نشي اکوموډیټ کولی چې هر انجینیر چې فارغ دی هغه به ګورنمنټ جاب پیدا کوي او ګورنمنټ بیا اکوموډیټ کوي. مسله دا ده چې دلته د غربت په وجه باندې خلک هغه لیوینګ سټینډرډ ته نه دي رسېدلي، لیکن ډیولپینګ شروع دی. مخکې خلکو د دې شي دپاره چې یو کور یا یو فلای اوور یا دغه هغه به زه هغه د هغو سوچ فکر دا نه و چې زه بیا په یو انجینیر باندې ډیزاینوم. صحیح شو؟ هغه دته اکنامیکل هم نه پړاوی دی، اویلیبلیټي هم نه وله، لیکن نن آهسته آهسته په پاکستان کې آهسته آهسته لیکن په بیرونی دنیا کې د هر فیلډ بلکې دا قوانین جوړ شوي دي چې کله ته یو کور ډیزاینوي، کله ته یو فلای اوور ډیزاینوي، هغه به یو پروفیشنل انجینیر باندې هي د هغه ساین به وي، د هغه څه علاوه نه ته هلته خپل کور جوړولی سي، نه په پبلیک سیکټر چې کوم انفراسټرکچر دی هغه ډیولپ کولی سي. دلته ما درته ویل چونکې ډیولپینګ کنټري ده، دلته خلک رولز اینڈ ریګولیشنز دا رقم نشته، آهسته آهسته ډیولپ کیږي. نو د دې لپاره به انجینیرز کوي چې زما په رای کې زما رای دا ده چې انجینیرز به دا سوسایټي ته دا شی ورښکاره کوي through his professional competence. صحیح سلو؟ چې دغه کار زه ډېر ښه کولی شم، یو انجینیر یې ډېر ښه کولی شي. که ته یو فلای اوور جوړوې، که ته کور جوړوې، که الکټریکل انجینیر سره ریلیټډ یو کار وي، که یو ګیجټس وي. صحیح سلو؟ چې کله ته سوسایټي ته دغه کمپیټنس ورشو کې، د دې کمپیټنس بعد بیا چې دی بیا د خپل ستا و طرف سره متوجه کیږي، دی کوشش کوي چې د هغه فایدې او فواید وویني، بیا چې دی د ستا کمی محسوسه کوي، بیا چې دی د کار پتا باندې کوي، بیا دا فیلډ ډیولپ کیږي، بیا مخته ځي. نو د هغه دپاره د ریل انجینیر ضرورت دی. خالی بای چوایس چې راغلی وي هغه نه، بای چوایس یو چینج نشي راوستلی. چې کوم واقعي د انجینرینګ فیلډ سره مینه وي، محبت وي، او خدای پاک په دغه فطرت باندې پیدا کړي، هغه چې دی دا شی دا رول پلی کولی سي. داسې نه دی چې پاکستان ډیولپ کېدلی نشي یا پاکستان کې دا شی کېدلی نشي. د یورپ تاریخ یا د امریکا تاریخ یا د نور دنیا تاریخ د 100 کاله یا 200 کاله مخکې تاریخ ووایه، تر موږ څخه ډېر بدترین حالت کې و، لیکن محنت یې وکړي او مخته رالو او خپله سوسایټي یې ډیولپ کړله. نو زموږ انجینیرز چې دي او بلکې هر فیلډ چې دی په پاکستان کې، هر فیلډ تقریبا په یو څه نه څه کرایسس کې دی. هر فیلډ چې فیلډ ریلیټډ کسان هغه فیلډ ته ولاړ سي، هغه دغه چې دی هغه ډیولپ کولی سي. اور بیا اوس په موږ پر دا باندې وي چې کله بي ایس تا وکړي، د بي ایس بعد بیا جاب اپورچونیټیز چې شته فی الحال په دا اوس سچویشن کې جاب اپورچونیټیز اوس ګوره ستا سره چې تا بي ایس وکړي، تا ته 2-3 لارې خلاص شي. په هغه کې یو انجینیر چې دی هغه اکیډمیک فیلډ فالو کوي، یعنی د ماستر کوي، دغه بعد پی ایچ ډي کوي، دغه بعد یو
انوویشن کوي. یعنی اوس پی ایچ ډي بیسیکلی یو سمال یو کوچنی پرابلم دی واخلي، د هغه د سولوشن دپاره دی ریسرچ وکړي، پر هغه باندې کار وکړي، 2-3 کاله محنت وکړي او د هغه سولوشن بیا سوسایټي ته راوړي. زموږ په روزمره زندگی کې دا ټوله شیان چې دي دا د انجینیرز انوویشن دی. دا ټیب د انجینیر جوړ کړی دی، یو موبایل فون انجینیر دی جوړ کړی دی. په ژوند کې چې موږ ته وګورو، که یو فلای اوور باندې موږ ته ځو، یعنی یو پل باندې موږ ته ځو، انجینیرز جوړ کړی دی. سیمنټ چا اولاد نه پیژندي، سیمنټ چې نو ډیولپ شوی ډېر په 100 کلو مخکې، د دې لپاره ریسرچ یو انجینیر هی وکړي چې دا به داسې مټیریل موږ ته جوړو، دا رقم به وي، د دې به دا پازیټیو افیکټس وي، په ګر دنیا کې استعمالیږي. نو انجینیرز بیسیکلی د انجینیرز او سوسایټي ته ډېر ضرورت دی. دا ډېر اډمیشن اپورچونټیز چې دي هغه په دې وجه باندې دي چې کار هم دونه زیات دی. الکټریکل انجینیر، سیول انجینیر، د دې کارونه بیخي ډېر زیات دي او سوسایټي ته د دې ډېر ضرورت دی. ځکه ډېر انجینیرز مې پکار دي، لیکن انجینیرز مې پکار دي. خالي بای چوایس چې راغلی وي هغه څه نشي کولی. نو په سکوپ کې دا شی دی چې یو خو ټریډیشنل چې کوم جابز دي د ګورنمنټ سیکټر ده، چې کله تا بی ایس وکړي 16 ایئر ایجوکیشن ستا د پوره سولو، نو پر دې لیول باندې پاکستان ډیفرنٹ ډپارټمنټس چې دي، لکه سی این ډبلیو ډپارټمنټ چې چې کوم ډپارټمنټ سره زما تعلق دی بلوچستان لیول باندې دي، لیکن دغه ډپارټمنټس چې دي پر نېشنل لیول باندې هم شته. اوس زه چې د کوم ډپارټمنټ سره یم دا بیسیکلی ریلیټډ ټو بلډینګز، روډز، کنسټرکشن دي. په دې کې د سیول انجینیر هم ضرورت وي، په دې ډپارټمنټ کې آرکیټیکټس جابز هم راځي، د الکټریکل انجینیر جابز هم راځي، د میکانیکل د هم راځي. نو دا ګرده په دا یو ډپارټمنټ کې دوی 2 کال بعد دوی جابز اډورټایز کوي، چې کوم کمیشن جابز هغه تھرو کمیشن دخ کیږي، چې کوم لوور لیول دی هغه بیا ډپارټمنټ خپل یو ټیسټ اخلي، هغه باندې دوی سلیکشن کوي. او دغه سره سات بیا ایریګیشن ډپارټمنټ دی په مختلفو صوبو کې هم شته او په بلوچستان کې هم د دې دغه شته ایریګیشن. بیا چې دی ډیمز د دوی کار دی، ډیمز جوړول، دغه رقم مختلف د آبپاشي دپاره ډیفرنٹ سټرکچرز جوړول چې د اوبو رسایي تر خلکو تر سوسایټي پورې کول، دا د ایریګیشن ډپارټمنټ کار وي. او دغه سره سات زموږ ته الکټریکل وابډا چې ده، الکټریکل انجینیرز دوی اخلي او دوی جابز اډورټایز کیږي. په وابډا کې بیا مختلف برانچز دي، پاک کې د دوی دغه کیږي. ایون دو په وابډا کې بیا سیول انجینیرز هم کار کوي، ولې دوی ته د انفراستراکچر هم ضرورت دی نه. نو داغه جاب په وابډا کې د سیول انجینیر جابز هم راځي، په سیول ایوییشن کې راځي. نو ډیر فیلډز دي چې سیول انجینیرینګ جابز پکې اویلیبل دي. دا خو ټریډیشنل یو اپروچ نه. د دې څخه علاوه یو ما دغه دروښاوي چې باز الکوان دا وایي چې زه انوویشن کوم، زه پی ایچ ډي دپاره ځم، زه اکیډمیک سایډ ته کوم. داغه کار دا وی چې هغه د یو پرایویټ انډسټري یا د ګورنمنت انډسټري سره دلته چونکې دا شی دونه ډیولپ شوی نه دی، لیکن چې کله زه په ماسټرز زما د پی ایچ ډي شروع ولو، نو هلته تر بورد بهترینه شی چې ما دغه کوي هغه کې که پرایویټ سیکټر انډسټریز وي که ګورنمنت وي، هغه ډایرکټلی لینک وي یونیورسټي د پروفیسر او د یونیورسټي سره. دوی به یو پرابلم یونیورسټي ته راوړي چې موږ فلان شی ډیولپ کول غواړو، صحیح سلو، بیا به د هغه ریلیټډ پروفیسر، د هغه فیلډ ریلیټډ پروفیسر سره به دوی لینک سلو. دغه پروفیسر سره به بیا سټوډنټس کار کوي د پی ایچ ډي لیول ده هم، د ماسټر لیول ده هم،
د هغو بیا ریسرچ کرایټیریا یا ریسرچ فیلډ بیا هغه دغه ولو صحیح سولو نو هغه پرابلم به د کښېښاوي و سټوډنټ به مخ ته سټوډنټ به راولاړ سو پر هغه باندې بیا ریسرچ شروع کړي د پی ایچ ډیز سټوډنټ به مولو د ماسټر سټوډنټ به مولو د دوی به تیسیز په هغه کې کمپلیټ سولو بیا به دا به ټایپ آف جاب ولو د پی ایچ ډي د سټوډنټ لپاره نو پی ایچ ډي به سټوډنټ به بیا راولاړ سو پر هغه سپیسیفیک پرابلم باندې بیا ریسرچ وکړي 3 کاله 2 کاله د هغه سلوشن به پیدا کړي هغه سلوشن به بیا انډسټریز واستي بیا به کمرشلایز کی بیا به هر شی ودی باغ شي سوسایټي ته پرووایډ کی پر هغه باندې به خپل چې کوم اکونومیک دغه دی پروفټس دی او نور شیان دی هغه به دغه صحیح سولو دلته چونکې دا شی دونه زیات نه دی ډیولپ شوی زموږ دی اکیډمیکس او دغه چې د کوم انډسټریز چې دی انجینرنګ په لیول باندې دا بالکل د دوی لینکس نسته سره بس موږ ګډه په هغه شان باندې د خیږو چې کوم شان الریډي ډیولپ شوي دي بس هغه شان د خو نوې انوویشن نه کوو نه نو په دې حواله سره د ریسرچ ته ضرورت دی زموږ د ریسرچ فیلډ الکوانو ضرورت دی چې ریسرچ په فیلډ کې ولاړ سي نوې انوویشنز وکړي صحیح سولو او بل چې دی پرایویټ سیکټر دی سکوپ کې پرایویټ سیکټر مختلف کنسلټنسیز ډیولپ شوي دي چې هغه مختلف سرویسز او سوسایټي ته ورکوي ایون دو پرایویټ کمپنیز دي چې هغه سرویسز ورکوي او ګورنمنټس ته پاکستان کې ډېر داسې کنسټرکشن کمپنیز ته نور کمپنیان شته چې هغه سرویسز ورکوي او دغه ته نو هغه ته د انجینیر ضرورت وي هغه انجینیرز هایر کوي نو په هغه فیلډ کې موږ ته دغه کولی شو اذان شروع دی اذان بعد سر انجینئرنګ د آرمي سره څنګه ریلیټډ انجینرینګ د آرمي سره څنګه ریلیټډ دی هغه دا رقم ریلیټډ دی چې په آرمي کې مختلفه فیلډز دي چې هغه ته د انجینیر ضرورت دی نه لکه اوس دوی ډیفرنٹ آرمز اینڈ امونیشنز ډیولپ کوي خپل اسلحه او دغه جوړوي نه په هغه کې دوی ته د انجینیر ضرورت وي هغه بیسیکلی انجینیر هی وي لیکن د آرمي سره ریلیټډ وي دغه رقم په نور فیلډز کې دوی ته چې کوم د انجینیر ضرورت بیسیکلی و هر چاته دی و هر چې ګورنمنټ سیکټر او پرایویټ سیکټر و هر چاته وي مدر تویل آرمی کې دوی مختلفه انډسټریز چلوي نه چې کوم د دوی سره ریلیټډ دي نو هلته د انجینیرز دوی ته ضرورت وي د دوی د الکتریکل سیټ اپ د چلولو لپاره الکتریکل انجینیر ضرورت وي د دوی ته انفراستراکچر د ډیولپ کولو لپاره د سیول انجینیر ضرورت وي نو هر فیلډ چې دی هغه ته ریلیټډ میکانیکل انجینیر چې کوم دوی په انډسټریز کار کوي نیوکلیرز مختلف ویپنز دوی جوړوي یا دغه جوړوي نه هغه ویپنز لپاره د انجینیرز ضرورت وي سربانه نقیب لا دی ما کوشش لا دی تا چې دا خبره وکړه کمالک چې په 8 کلاس کې خپل فیلډ انتخاب کې ډېر شي کني بیا په نن کې هلکو چې مې شک وکړي نو دوی د خپل ټیچرانو سم پوښتنه کوي چې سر زما دپاره فیلډ کم ښه فیلډ دی نو دوی د خپل انډوالانو سم پوښتنه کوي موبایل کې هم ګوري لیکن د ده پیرنټس بیا د بل چا پوښتنه کوي چې زما د دوی دپاره کم فیلډ ډېر ښه دی د په خپل دوی باندې انټرسټ نه وي نو هغوی ورته وایي چې نن سبا چې دوی لا ډېره ښه ده په دې کې اته چې ول سټیټس هم شته پیسې هم شته نو د ده په زوی کې الله پاک د میډیکل ټیلنټ ایښی دی انجینرینګ نو پلار ورته وایي زویه ته به الله وکړې دا زما یو خواهش دی خرچه هم زه به درکوم هستې هم د زه نو دی راولاړ سي خپل چې کوم شي کې انټرسټ و هغه یې پرېږدوئ هغه خپل پلار خبرې هغه د ده خاطرو د وجې ومنله دی چې هغه شروع کړي نو 3 کاله هغه در سره نه ورسي بېرته په نیمایي کې هغه پرېږدي ما یو څه بلې خوا ته واوړي نو د دې پیرنټس او د دې سټوډنټ په برابر کې ستا څه رایه ده سر نو هغه کې موږ ته بیسیکلی دا شی ډسکس کړي سره په دې کې د ښه کیریر د انتخاب لپاره خالي هلک نه په دې کې د ده د پیرنټ ډېر کردار دی پیرنټ سره چونکې دی د سکوله بعد یا د اکیډمیک چې کوم ټایم دی د هغه څخه بعد دی سکول زیات وخت خپل کور ته تېروي نه کوچنی نو پیرنټس ته خو پکار دا دی چې زموږ کم سے کم
اوس پر دا لیول باندې باید چې موږ ته یو چې زموږ تی پیرنټس پر دا لیول باندې وي چې دوی د خپل چې کوم کوچنی دی کوم بچی دی د هغه د ټیلنټ په باره کې یا د هغه پرسنالټي ټایپ په باره کې دته معلوم وي. که چیرې هغه هم نه وي هغه شی د ته اوس پورې نه آیډنټیفای کړی، په کار خو دا دی چې آیډنټیفای یې کړي چې زما دا فلانا بچی د کوم فیلډ لپاره بیسټ دی، د پرسنالټي څنګه دغه سره ریلیټډ ده، باید چې وي د کیریر کاونسلرز انتخاب وکړي، په دې باره کې څه بکس ووایي، سټډي یې کړي، بکس اویلیبل دي، هر شی اویلیبل دی نه. که چیرې هغه نه وي کم سے کم پیرنټس باید چې خپل ذهن پر کوچنیانو باندې نه کړي امپوز چې د ده د خواهش مطابق یو کوچنی خپل فیلډ بدل کړي یا خپل فطرت څخه هټ کې بل فیلډ ته ولاړ شي. او په دې کې دویم چې دی پیرنټس دی ټیچرز دی هغه سره د ټیم تیر وي او هغه کوچنیان پېژندلی شي نه. ټیچرز باید په دې کې هیلپ وکړي او بیا کیریر کاونسلرز ډیفرنٹ پروګرامز باید چې وسي چې کیریر کاونسلینګ د کوچنیانو د وسي. نو پیرنټس باید چې خپل کوچنیان باندې خپل د خوښې فیل نه کړي امپوز. اول کوېسچن دا دی مثال کے طور پر اوس تا مخکې مطلب دا وویل چې کلاس 8 په 9 لپاره بیسک پر دا لیول به موږ ته خپل مخکې مطلب څه پلانینګ انجینئرنګ سایډ اخم میډیکل سایډ اخم یا آرټس سایډ اخم هو اوس اول کوېسچن مطلب دا دی ته وایه مطلب مور پلار اکثر دا موږ ته د پشین علاقې ته یا د پاکستاني یا بلوچستان علاقې ته وویل دا د غربت ښکار اکثره بس د مور پلار دا مطلب دا ته وایه دا کوچنی یا دا بچی د عام خاص د ماحول ته ګوري، معاشرات ته ګوري، د مطلب د آس پاس وګوري چې ګوره د پیسو ضرورت دی، د سټیټس ضرورت دی، دا هم خاص مطلب سرداران خان او بان ته ګوري سر کې د پر دا اوس په یو پسلونه دا هم سید خامخا د اوس ډي سی سایډ مطلب آرټس واخلم یا باید سی اس اس سی اس اس کولای سی ام بیا ډي سی ام بیا اس پی سی یا پولیس په دا سایډ کې اوس زما کوېسچن دا دی چې مطلب ته وایې چې که څه مور پلار هم د پریشر نه واچي زه خپل ټیلنټ بدلولی شم. په د آخري خبره ته خپل ټیلنټ مطلب ته وایې چې زه زما فطرت یو شی وي یا زما پرسنالټي ټایپ یو شی وي او زه بل فیلډ په مخه واخلم. دا شی ته کولی سې داسې نه دی. ډېر خلک د خپل فیلډ مطابق خپل چوایس نه وي کړی، مخته تللي وي په بل فیلډ کې، لیکن تر ګوردو غټه مسله دا ده چې هغه فیلډ چې دی هغه تا بیا ستړی کوي په ژوند کې نه دی، بیا ته په محبت او په مینه سره نه سې کولی. خامخا که څه هم سټیټس اویلیبل وي، که څه هم هر شی اویلیبل وي، بیا چې دی ته په هغه کې ستړیا محسوسه کوې، ته غواړې چې بس ما ته یو ځای نه یو ځای بریک میلاویږي او په هغه کې هغه رقم ډیولپمنټ نه شي کولی. د دې یو مثال زه در کوم چې کله انسان رایټینګ زده کوي، رایټي هم وي لیفټي هم وي، نو کله ناکله دی اوسي چې کم سړی په رایټ باندې خط لیکي دغه لاس مات سي یا خدا نخواسته بل یو مسله ورسره پیښ سي، دا راولاړ سي په لیفټ باندې بیا دونه دغه سي په هغه باندې ګزاره کولی سي. داسې نه دی چې نه وکړي، لیکن محنت ډېر غواړي. د ده فطرت هغه نه وي، د ده لاس چې وي هغه لیفټ وي یا رایټ وي، صحیح شو. نو دغه مسله پکې وي چې په هغه کې دته اساني نه وي، په ډېر محنت سره که چیرې هغه نو محنت دی په خپل فیلډ کې وکړي نو دی ډېر برایټ جوړ دی، ډېر مخته تللی شي. مطلب ته دا وایه چې چېرې تا بېشي ټیلنټ نه وي، مطلب ټول ته مجبوره سایډ ستا ټیلنټ سیکټر پرته میډیکل سیکټر دا خوند کوي چې پیشنټ مطلب دی ټریټمنټ وکړي، بس تا دا سرجریز دا سیکټر ته میډیکل سیکټر ته خوند کوي او ته مجبوره ته وایې یا په میډیکل فیلډ مطلب دونه پیسه نشته، دونه سټیټس نشته، زه انجینئرنګ سایډ اخلم، انجینئرنګ سایډ بیا ته سړی کېږم. مطلب ته وایه خامخا بېشي چې یو شی کوې 100% وکړې. کوشش انسان باید چې وکړي. اوس ګوره پرسنالټي ټایپ داسې نه وي چې هغه چې په هغه باره کې ته لږ سټډي وکړي، چونکې زه سایکالوجیست سره دونه ریلیټډ نه یم، لیکن سایکالوجیست یا چې کوم دغه دی سایکیټریست دی هغه پرسنالټي ټایپ دا رقم وي چې د یوه سپیسیفیک فیلډ دپاره نه وي، چې مثال طور پر ستا فلانا پرسنالټي ټایپ ته خالي فلا انجینیر جوړېدی سي یا د هغه سره ریلیټډ نور هم ایریاز وي، هغه ایریا براډ وي،
داسې نه وي چې خالي اډمنسټریشن پکښې وي بیا نو بل شی نه وي پکښې په هغه براډ سرکل کې ته یو چوایس وکړې نو اگر د ستا دپاره موضوع فیلډز وي داسې نه وي چې یو سپیسیفیک وي صحیح شو دوم زما کوشتن دا دی او انجینر نسیم دا اوس ساینس لپاره زما د دې باندې بیا کالج لیول راځي دا ول به یونیورسيټي لیول دي مطلب زه اوس انجینر کوم په دا کې مور پلاس یا د ماحول څخه په ما باندې یو پرشر نشته ما د قدرتي دور پر انجینرنګ سایت خاص کر سپیشلی د انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر ساينس یو مطلب دوه ګټې دي یو په دې کې دا کوم سبسټم د افیسو سټیټس دا کې زیات سټیټس دا نه د افیسو مطلب ډېر کې مطلب که په ساينس د ساينس سایت کې ته په دا انفارمیشن ټیکنالوژي ته د مثال ډېر نه وي دوم مطلب دا نن سبا د معلومات ټیکنالوژي دور دی مطلب ډیجیټل ریولوشن دا هغه لري خامخا بس اړ یو په دې کې انټرست چې نو په دې کې راغسوي چې کمپیوټر د مو یا اداره موبایل انټرنیټ په دې کې شو یو په دې کې شو کوم مطلب په دې کې سم دا سره مطلب زما په اساس کې وسته کالج باندې ما اکثر مطلب دا د غره ته انډرګریډ ما د اکثر ټیچرام په سکول کې دا مشوره کړې و میټریک چې دوی مطلب د دې باندې بیا تا د ټیسټونه راځي پر ابروډ به ته مطلب سي انډرګریډ مطلب اف اس سی دا نه دی دا بي اس سی او ماستر دا مطلب چې ته وس لا وړ وس نام د باندې مطلب څه دا پاسبل دی کنه بالکل پاسبل دی موږ په دا سیشن کې ویل چې انډرګریډ لیول باندې هم توتلای سي نه هغه کې یو پروسیجر وی چې تر ګورتو اول لمخه ضروري سکالرشپ سکیور کول ولې د بندې چې کم خرچي وي هغه زیات وي زموږ د اکونومي لیول زموږ چې کم انفلیشن دی زموږ چې کم د پیسو دا ټیم سټیټس دی په نسبت نور ملکو یا چې کم ښه ملکونه دي نه هغه ډېر ډیفرنس دی نو تر ګورتو لمخه سکالرشپ سکیور کول ضروري وي نه هغه سکالرشپس تا ته یونیورسټیز چې کم یونیورسټیز ته اپلای کوي نه هغه هم افر کوي او دغه سه علاوه مختلف ملکونه هم افر کوي ما درته ویل لکه دا اوس ټایم سعودي عربیا څه سکالرشپس افر کړي دي قطر افر کړي دي دغه ښه یونیورسټیان دي په کې انټرنیشنل لیول پروفیسرز لګیا وي ډېر ښه یونیورسټیان دي نه دغه رقم نور استرالین چې کوم ګورنمنت دی هغه څه سکالرشپس افر کړي دي نو خبر دا ده چې هر شی ستاسو سره پر یو کلیک باندې دا ټایم اویلیبل دی دا انفارمیشن دا ټول بس ناسته غواړي مهنت غواړي داسې نه دی چې امپاسبل دی انډرګریډ لیول باندې هم ته تللی سې ماسټر لیول باندې خو بیا ډېر اپارچونیټیز دي ایون پاکستاني چې کوم ایچ اس سی ته هغه لا سکالرشپس ورکوي او افر کوي اسانه دي اوس ما انډرګریډ لیول مثال په توګه زه غواړم چې زما بي اس سی او ماسټر لیول بیا بعد کمپیوټ پچلی هغه دواړه مطلب زه خاص کار په یورپ وسته او سعودي عربیا او قطر دا ما د خاص ډېر ډیولپ کنټریز نه مانځي وسته یورپ سایډ مطلب خاص کار دا ایټلی او بلدارنګ هنګري استریا دارنګ یونایټډ کینګډم یا فرانس جرمني سایډ ورې د انفارمیشن ټیکنالوژي او کمپیوټر ساينس سکالرشپ ته پلس انډرګریډ لیول لپاره زه اوس د اف اس سی بعد ډایرکټ اپلای پر کوم دا څنګه سکالرشپ او د هر فیلډ لپاره چې کوم یونیورسيټیز سکالرشپ افر کوي هغه بیا داسې نه وي چې یو فیلډ سره ریلیټډ وي چې پر یو فیلډ باندې افر کوي د هر فیلډ لپاره دوی سکالرشپس افر کوي ولې د دوی هر سیشن وي خالي یو سیشن نه وي چې مثال سیول انجینرنګ وي او نور نه وي اکثر یونیورسيټیز چې دي دا ټول وي هر فیلډ وي دا اج کم فیلډ موجود وي دا سکالرشپس دوی افر کوي یونیورسيټیز هم افر کوي ګورنمنټ هم افر کوي نو پار دغه کې ته تللی سې که یونیورسټیز وي که ګورنمنټ وي پاکې داسې کېدلی سي چې یو سټیټمنټ ستاسو غواړي دی تا جج کړي په هغه سټیټمنټ باندې څه پروسیجرز دي نه چې ته دا فیلډ انتخاب ولیکې وجه چې شته دا رقم یو موټیویشنل سټیټمنټ ستاسو غواړي یو نور په بل نامه سره یو سټیټمنټ ستاسو غواړي نو هغه سټیټمنټ که ستا د ډېر موضوع دوی ته معلوم سي او ډېر ښه معلوم سي هغه ته سبمیټ کړي نو چې دوی تا ته اډمیشن هم درکوي بیا ستا پر چې کوم مارکس دي یا دغه دي پریویس اکیډمیک کیریر دی پر هغه بنیاد باندې تا ته سکالرشپ هم درکوي سر ما یو سوال دي چې د موضوع سره ځان سره د پاکستان کې 2005 سره 2010 پورې ونورس مطلب انجینرینګ چې کوم فیلډ د ډېر کریزي او د انجینرینګ د سیټ او دغه د اصل یو دم د کریز ختم هم شلو
څه وجه ده سر دا په پاکستان کې د انجینرینګ چې کوم ایجوکیشن دی دا غیر معیاري دی که انجینرینګ چې کوم سر انجینیر چې کوم ګریجویټ کېږي هغه ډېر د جاب هم مطلب رونه دونه کوي چې مطلب جابز هم نشته بېروزګاري ده او دغه دی د دې سر څه وجه ده دا جاب انډسټري د انجینرینګ ولې دومره ډېر شول په پاکستان کې اصل مسله په دې باره کې موږ ته دوې درې خبرې وکړي چې زما په ذهن کم راځي یو خو دا فیلډ اوور کراوډډ هم سولو په دا بنیاد باندې چې کوم سړي ته به د اډمیشنز د نور شان د نسو میلاو هغه به دغه فیلډ ته ولاړ یو خو دا مسله هم ده او بیا چې به راووتې د پی ایس چې به وکړي نو هغه به هم دا نور سره سات سات دا هغه به هم وولې چې نورونه دونه به کوله ستا په چم چې جابز نسته یا دغه نسته یو خو دا هم دغه دی دویم د پاکستان سچویشن هم دغه رقم ولو چې جابز ډېر کم ولو ولې انډسټریز نه ده ډیولپ سوی د انجینیر کار چې دی چې څونه انډسټریان ډیولپ کیږي چې څومره انوویشنز راځي نو هلته بیا د هغه سوسایټي کې د انجینیر ضرورت پیښیږي چې انډسټریز جوړیږي دلته انرژي کرایسیس وو څومره انرژي ستا بیسیک نیډ دی چې انرژي نه وي ستا ګرد انډسټریان ډېر انډسټریان د مقصد په 90s کې چې کوم انډسټریان کار کولې هغه بند سولې انرژي کرایسیس راغلی پورټي رااله دغه بیا نور ډېر وجوهات دي چې پولیټیکل هم کېدلی شي نور هم کېدلی شي صحیح سولو هغه په وجه باندې دلته پروډکشن زیات ولو خلک زیات فارغ کېدلو او جابز کم ولو پرایویټ سیکټر انویسټمنټ نه ولو پرایویټ خلکو دلته کوشش کوي چې ولې بزنس مایند چې وي هغه دا رقم وي چې دته فایده وي بزنس خو بیسیکلی دی هم دغسې نه نو چې کله بزنس خلکو ته اپورچونیټیز نه وي فایدې نه وي مشکلات ډېر ولو نو دوی دلته خپل انویسټمنټ نه کوي چې انویسټمنټ یې نه وکړي که کنسټرکشن انډسټري ده که نور چې کوم میکانیکل فیلډز دي که الکټریکل فیلډز دي ګرده په کرایسیس کې وو نو هغو بجای د دې چې نیو انجینیرز یې هایر کړي وو هغه چې کوم الریډي موجود وو هغه یې لا فایر کړو هغه یې لا ایسترن شروع کړو نو ځکه دغه انډسټري اوس هم په کرایسیس کې ده مخکې هم څه په کرایسیس کې وله نو دغه حل خو دغه دی چې موږ ته به استقامت شو کو چې کوم د انجینرینګ فیلډ سره ریلیټډ خلک دي او پروفیشنالیزم به په ځان کې راولو او سوسایټي ته به خپل ضرورت چې دی ور محسوسه کوو هغه ترو پروفیشنالیزم هی کېدای شي انجینیر صاحب ما سوال چې دا کیریئر سره ریلیټډ نه وي کیریئر سره ریلیټډ ځوانانو سره نو ما سوال دا د ایکسپوژر سره ریلیټډ ده تبا ته وته نو خلک د انجینرانو سره دا سوال هغه سره تاسو څنګه محسوس کړئ مطلب یو مایند سیټ څنګه جوړ کړئ د دې څخه خلک مثال د کوم پی ایچ ډي کوي یا شي کوي خالي د سټیټس لپاره او خپل نو مثلا ډاکټر لیدو لپاره او ولادت څخه خلک د مثال یو عمومي څه ورولې دي هغه پی ایچ ډي او مطلب تحقیقات په دا وجه کې خپل فیلډ ډیسکور کړي دا د خلکو د انجینرانو او د انجینرانو مثلا د خلکو مایند سیټ کې بنیادی فرق شته هغه په کوم نظر کوي فرق بالکل تا واضح کی بالکل دا فرق ما مالته محسوس کړی دی چې مسله دا وی چې دلته زموږ په ذهن کې دا د سټیټس مایند سیټ راغلی دی د یو خو د پیسو ضرورت هم دی واقعي دلته غربت زیات دی دغه څه علاوه هم چې کوم خلک دغه وي هغه بیا کوشش کوي چې ډېر وي اکنامیک کنډیشن یې ډېر شوي نه نو هغه خلک واقعي د خپل نو ما درته ویل چې کله پروفیشنالیزم وي چې کله یو سړی انتخاب وکړي د هغه فیلډ چې په کوم فیلډ کې د ده انټرسټ وي د ده فطرت وي او د ده مینه وي د هغه فیلډ سره هغه سړی چې دی هغه په هغه فیلډ کې بیا د سټیټس متلاشي نه وي چې دی د سټیټس تلاش کوي هغه کې بیا د انوویشن کوي هغه کې د سټیټس چې دی دا بای پروډکټ دی بیا خپل سوسایټي ته قدر کوي بیا خپل چې کله ته سوسایټي ته یو شی ورکې ته د خلکو دپاره یو څه وکې زموږ ته خو بیا ایمان هم دی الحمدلله چې خدای پاک خپله بیا د دې دغه درکوي سله درکوي نه نو خو په دا مایند سیټ سره نه چې زه به سټیټس تلاش کوم په یو فیلډ کې زه به زما به یو سټینډرډ وي زه به د خلکو به زما عزت کوي دا عزت چې دی
دا په فیلډ په دغه سره زما په مطابق نه راځي. دا چې کله ته خپل ځان خاورې کې او خلکو ته سوسایټي ته ورکې او د هغې د بهتري دپاره چې ستا مایند دا وي چې زه به په سوسایټي کې خپل یو کردار ادا کوم. موږ خدای پاک راستولي یو دلته خو دغه دپاره خو نه یې راستولي چې بس صرف دغه وکړو نه. دلته به زموږ دی هر دغه چې دی که انجینرنګ فیلډ سره ریلیټډ دی که ډاکټر دی که ایډمنسټریټر دی دا یو خدمت دی. دا د خلکو د سوسایټي خدمت دی. نو چې کله دی هغه په ښه نیت سره او په ښه طریقو سره کوي پر دې باندې خدای پاک اجر ورکوي هر فیلډ سړي سره. او د دې بای پروډکټ د عزت هم د اکنامیک کنډیشن به هم ستا د برابرېږي. هره مسله به ستا د سره حل کېږي. نو هغه خلک واقعي هم ستا د سوال جواب دا رقم دی چې هغه خلک په دا حواله سره زموږ سره بهتره ولو چې دوی د خپل فیلډ به انتخاب کاوه سټیټس په دغه کې نه ولو. دلته چې دوی څه مسئلې مسایل دي الله به په مخ حل کړي. او بل د اخلاقي لحاظ سره مطلب اوس پروفیشن بدلې هم خلک واخلي سلیکټ به کېدی وي د هغه قابل دي پروفیشن هم خیال نه ضروري. مثال انجینران به ډېر وي خو لیکن کارکردګي به نه کوي ایمانداري به نه کوي. مثالونه ستا مطلب دا دی چې په انډیا کې ډیمونه جوړ شو پروفیشنل انجینرانو ډیمو کې دندې کوله پیسې غلا کولې دغه کوم اخلاقي لحاظ سره مطلب د هغه چې اس کم پروفیشنل خلک دي هغه څنګه دي او دلته کدا یې سره دغه کړي خپل تجربه ورنه مورل خو واقعي د هغې د ډېر ښه ډیولپ سوي یو نظام جوړ سوی و. په هغه نظام کې د انسان فطرت داسې دی چې کله نظام لوپ هولز نه په نظام کې لوپ هولز نه اویلیبل نه چې کله دی د یو شي عادت واخلي صحیح سولو بیا دی په ډېر ښه اندازه هلته چونکې ټایم ډېر تېر سوی دی یو نظام ډیولپ سوی داسې نه ولو چې دوی د اوله سره داسې ښه خلک ویا دغه ولو نو په هغې کې د نظام هم ډېر کردار دی. او موږ چونکې زما دغه داسې دی چې دلته د چینج یا د هغه مورالټي پر هغه بنیاد پر هغه بیس باندې راوستلو دپاره زموږ سره تر ګوډو ښه دغه چې دی اسلام دی چې هغه موږ ته هر شی راښولی دی نه. په هغه کې که تا ته د سیسټم د طرف څخه مسله نه وي لیکن ستا په زړه کې خو شی وي چې ما ته خو یو هستي سته چې هغه ما ویني نه نو هغه خیال چې دی هغه دغه چې دی هغه انسان د هر قسم امورالټي سره ګرځي. نو موږ ته به کوشش کوو چې دغه شی ډیولپ کړو. که چیرې دا شی زموږ ته په سوسایټي کې ډیولپ سو الله دې راولي موږ ته په ګردو کې بیا به لوپ هولز به هم وي لیکن یو ویره به وي یو فکر به وي. نو هغه خلک چې ولو د هغه نظام د وجې د هغې کې بالکل مورالټي زموږ ته د خلکو سره کې کمپیر کې فرق یې و ډېر فرق. ما سوال دا دی چې په انجینرنګ کې تر ټولو بهترین اقلیم کوم یو دی او بل په پاکستان کې د ټولو د کوم فیلډ زیات سکوپ شته؟ د دې جواب به زه په دوو مختصرو الفاظ درکړم. هر فیلډ بهترینه دی سکوپ په فیلډ کې نه دی په انسان کې دی. څوک د چا د کوم فیلډ انتخاب کوي زما رایه بیسیک رایه همیشه دغه چې سکوپ په فیلډ کې نه وي سکوپ چې دی هغه په انسان کې وي هغه یې دغه کولی شي هغه یې ډیولپ کولی شي. د دې مثالونه په دنیا کې ډېر اویلیبل دي. ډېر غټ خلک مطلب سټیو جابز پوره یو د دنیا دپاره یو پوره دغه ډیولپ کړي نه نو سکوپ چې وي هغه په انسان کې وي هر شی پاسبل وي چې محنت ضروري دی او دغه شاته تر ګردو ضروري شی چې ته یو فیلډ ته ځې دا وای نه دی چې ته وایې ولې زه دا فیلډ ته ځم دغه ډېر ضروري دی چې د دې جواب ستا سره وي او دا وای انسر بیا داسې وي چې په براډ سپیکټرم باندې لکه یو ډاکټر چې ډاکټري ته ځي چې هغه د خدمت سوچ وساتي په خپل فیلډ سره که یو انجینیر د انجینرنګ فیلډ ته ځي نو دغه دلیل چې غټ سي ستا دغه د کار دپاره بیا چې دی بیا لارې بیا خپله جوړېږي اسانیانې جوړېږي. زما سوال دا و چې مطلب تا د انجینرنګ کوم دغه چې هغه ته ډسکس کړو چې دا ایسیس چې
هم دی هغه د انجینرینګ فیلډ سره ریلیټډ دی دا هغه نه ډسکس بل د سافټویر کوم دغه چې دی هغه هر یونیورسټي د دې کوم ایجوکیشن کې دی هغه نور پرووایډینګ نو مطلب چې هغه کومې یونیورسټیانې دي د هغه کوم لږ بریفینګ یې برابر. اچھا او څه معذرت غواړم کمپیوټر فیلډ ډېر ضروري دی دا اوس ټایم زما په ذهن کې و چې دې حواله سره زه خبره وکړم خاص کر اوس دنیا چې د آرټیفیشل انټیلیجنس خواته روان ده کوډینګ خواته روانه ده سافټویرز خواته روانه ده نو د بیوټنس علاوه نسټ یونیورسټي تقریبا پاکستان کې هر یونیورسټي چې کوم سافټویر انجینرینګ فیلډ دی هغه ورکوي او دغونه سیټان وي که څومره چې د نور فیلډ دی وي که د سیول د څونه وي د سافټویر د هم دغونه وي او دغسې علاوه د ده چې کوم سکوپ دی او خو تا ته به بهترینه معلوم وي چې دا دنیا چې ده اوس نوی ریولوشن نوی دغه را روان دی په هغه کې د سافټویر انجینیرز ډېر زیات ضرورت دی ولې د کمپیوټر ریلیټډ زه چې کوم کار کوم زه تقریبا 10 قسم سافټویرز استعمالوم صحیح شوه دا سافټویر انجینیر یې ډیولپ کړی دی زما کار یې اسانه کړی دی صحیح شوه دغه رقم هر فیلډ دی په میډیکل فیلډ کې ډیفرنٹ انسټرومنټس یوزیږي په هغه کې که الکترونیک انجینیر کار کړی وي سافټویر انجینیر هم کار کړی وي انفراسټرکچر یې سیول انجینیر و ډیولپ کړی وي مختلف گیجټس وي هغه الکترونیک و ډیولپ کړي وي پاک چې کوم سافټویر استعمالېږي هغه په سافټویر انجینیر و ډیولپ کړي دا کار د انټرلینکډ دی دا یو فیلډ د یو بل سره جلا نه دی د دې ګردو ضرورت دی یو سوسایټي ته بل زما دا سوال دی چې مطلب دلته د انسان د نیچر چې د خپل فطرتن دی څنګه دی او د ټولنې ډېره خبره وه نو ما ستې ستا و د یوسف صاحب د دواړو څخه راغستې چې مطلب لږ بریفینګ راغلی پر ټیلنټ باندې بریفینګ څه رقم بریفینګ مطلب ته وایې چې مطلب خپل ټیلنټ وپېژني اچھا دا خو ما درته ویلې موږ سره ډسکس کړي اسانه طریقه چې دا کنونشنل طریقه موږ ته استعمالو مثال طور پر یو سړی دا وایي چې زه د انجینرینګ فیلډ دپاره موضوع یم که نه یم سټوډنټ چې دی کوم کلاس 8 سټوډنټ چې دی نه په کار خو دا دی چې ما درته ویل پیرنټس او ټیچرز په دې کې ډېر کردار ادا کړي او د سایکولوژي او سایکیټریسټ کیریئر کاونسلرز وراولي د هغوی سره راکښنۍ کښېنوي هغوی چونکې دا فیلډ ډسکس ویلی وي سټډي یې پر کړی وي ریسرچ یې پر کړی وي هغه چې کله د ده سره ډسکشن وکړي دی آیډنټیفای کړي چې دغه چې دی هلک چې دی د کوم فیلډ دپاره موضوع دی د کوم فیلډ دپاره په کار خو دا ده دویم خبر ده د اساني دپاره د هلک دپاره که دی د انجینرینګ فیلډ سره ریلیټډ وي نو دی خپل سټرنګس دا رقم آیډنټیفای کولی شي چې دی پرابلم سالور دی که نه دی نه دی میتس خوشحالي کوي دی میتس کې ډېر ټایم د کوي میتس کې خالي پرابلم سالوینګ فزیکس چې تا ته چې کوم نومریکل پرابلمز راځي په هغه کې دی څنګه دی د هغه پرابلم سالو کولی شي اساني سره سالو کولی شي د ته ښه خوند ورکوي د ډیفیکلټي نه کې محسوسه کوي نو دغه رقم د میډیکل فیلډ دپاره بیا بایولوژي د چې تیوریز دي انفارمیشن ګین کول ډیفرنٹ تیوریز ویل لانګ پیسیجز په مایند کې ایږدل دا رقم دی درښولی شي لیډرشپ دپاره بینګ ایډمنسټریټر د لیډرشپ سکیلز ریکوایر وي چې دی یو ټیم یو کوچنی ټیم لیډ کولی شي که نشي لیډ کولی پر ده باندې پریشر راشي یا ګرده مخ ته بیولی شي که نشي بیولی نه نو دا رقم ډیفرنٹ فیلډز ډیفرنٹ دغه دی د دې دپاره د موضوع دغه چې دی خو ټیچرز پیرنټس او سایکیټریسټ او رساني دپاره هلک دا رقم دغه کولی شي یوسف صاحب خپله رای درکړي تھینک یو زما په خیال سره سایکیټریسټ چونکې موږ ته اویلیبل نه وي په تعلیمي ادارو کې مشکل کار دی د سایکیټریسټ بندوبست کول هغه ته بیا سټوډنټ کښېنول نو زما په ذهن کې څلور اسانه شیان راځي چې کوم سبجیکټ کې ستا انټرسټ وي تی وایې ته بوریت نه محسوسوې ستا شوق یې په هغې کې تا ته د وخت احساس نه کېږي ستړیا ته نه محسوسوې دا ستا ټیلنټ دی اسانه طریقه
یعنی تا ته د وخت احساس نه کېږي، د پیسو دپاره هغه عمل ته نه کوې، بوریت نه کې محسوسوې، شوق دې دی، دا ستا ټیلنټ دی، هغه فیلډ ته په مخه واخله. عموما کوسچنز د هغه کېږي چې کوم فیلډ سکوپ لري، لکه انجینر صاحب چې هر فیلډ سکوپ لري، که په تا کې سکوپ وي تا هغه ښه ویلی ته پرمخ تللی سې په هغه فیلډ کې. سر زما سوال دا دی لکه څنګه چې تاته معلومه ده زموږ ایجوکیشنل سیسټم چې کوم دی پر میټریک لیوله پورې ساینس واره وګړو سبجیکټس د دوی ساینس وایي په هغه کې، بیا د میټریکه بعد چې کوم یې انټرمیډیټ وي بیا د هغه بعد بي ایس سي، د میټریک او د انټرمیډیټ چې کوم ارقام دي لکه څنګه چې بل یو خبره وکړه چې ټیلنټ به دې څنګه پېژنې، ستا کوم سجیشنز دي باندې چې تا خبره وکړه اوس یو شی چې پریکټیکل چا نه یې لیدلی هغه زیات په سمجھ کې نه راځي. زموږ ایجوکیشن سیسټم دارنګه دی، په سکولو نه به ته تللی که پرایویټ سیکټر ځي که ګورنمنټل سیکټر ځي که کالجز یم، دلته داسې شیان نه دي زموږ سره موجوده چې مطلب یو پریکټیکل شی په کوچنیانو ته ورښکاره کړو. لکه اوس انجینرنګ چې دی یو ډېر واست فیلډ دی، په دې کې د نومې ډېر برانچز دي. اول کوچنی چې میټریک وکړي په ساینس کې وکړي په هغه کې ګرده سبجیکټس دي، بیا دلته د دې شي معلومات نه وي چې انجینرنګ به څنګه او زه به څنګه کوم، دا ولې دا پریکټیکل یو شی نه وي لیدلی. نو دغه سوال مې ولو او بل سره یو څه سجیشنز چې ته کوچنیانو ته ورکړې چې د انټرمیډیټ پورې یا د میټریکه پورې چې کوم ارقام دي چې ته د انجینرنګ یعنې چې ته خپله د یو کلاس ټیچر یې ته کوچني ته دا مشوره ورکړې چې ته ولاړ شه په انجینرنګ کې ولاړ شه، یا د انټرمیډیټ تا خپله ماسټرز کړی دي په دې کې تا ته ډېر ښه در معلومېږي چې ته به کوچني ته پر انټرمیډیټ لیول باندې دا مشوره ورکړې چې ته په انجینرنګ کې مزید کوم فیلډ ته ولاړ شې. لکه ته چې خبره وکړه اوس ارټیفیشل انټلیجنس چې کوم راغلی دی دا هم یو ډېر زبردست دغه دی، په دې باره کې مې سوال په دې باره کې خو اوس دا خبره وسوله چې زموږ دی په تعلیمي ادارو کې چونکې دومره پوټنشل ته اوس پورې نه دی راغلی یا دومره ډیولپمنټ نه دی راغلی چې په هغه کې بیسیکلي بهترینه طریقه خو دا ده چې سایکیټریسټ چې د هغه فیلډ سره ریلیټډ سړی دی هغه د دې شي انتخاب وکړي او هغه کشن ته دا شی وروښي او د سټرنث ور آیډنټیفای کړي. ولې د کلاس 8 لیول یا د میټریک لیول کم کشنی چې وي هغه د هغه ویژن چې دی هغه په هر شي باندې بلر کېدلی سي، صحیح سلو هغه سوسایټي پریشر سره بلر کېدلی سي، هغه یو فیلډ چې دی هغه کې برایټ سایډ دی مطلب یو سټیټس دی یو بل اکنامیک کنډیشن ښه دي بهتره دي په یو فیلډ کې هغه کې د هغه سره د ویژن بلر کېدلی سي نه یا نور ځینې شیان دي. نو بهترینه طریقه خو هغه د سایکیټریسټ ده چونکې دا ټایم اویلیبلیټي نشته یا داسې زموږ په تعلیمي ادارو کې دا رقم رجحان نشته. نو لکه څنګه یوسف صاحب چې ویلې چونکې د ټیچر دی چې بهترینه طریقه دا ده چې الګ ته دا ور وښول سي چې ته پر میټریک لیول باندې یا په اف اس سی لیول باندې چې کوم سبجیکټس دي په هغه سبجیکټس کې ته چیرې ستړی کېږې نه او تا ته ښه خوند درکوي چې ته ټایم ورکړې د ټایم د دغه آزاد سي په هغه سبجیکټ کې نه په نسبت د نور سبجیکټ. نو هغه چې دی ستا فیلډ دی او هغه فیلډ ته په مخ اخلي تر څو پورې چې دا ډیولپمنټ دی راغلی. لیکن په کار خو دا دی چې پیرنټس هم په دې باره کې تر ابده څه سټډي وکړي څه په دې ذمهواري باندې ځان پوه کړي او ټیچرز هم په کار دی چې په دې حواله سره په کار دی چې په سکول کې یو دوه ټیچرز موجود وي چې لږ یو څه نه یو څه دوی ریلیونټ وي د دې د یو فیلډ انتخاب دپاره او الګ دپاره خو هم دا دی چې اوس د انټرنیټ دور دی اف اس سی لیول باندې اټلیسټ دی څه بوکس سټډي کې په دا حواله سره نو دته به معلوم سي چې اسانیانې څنګه دي. په دې کې سایکیټریسټ 16 پرسنالټي ټایپس ډیفاین کوي بیسډ آن دیئر د بیهیویر باندې د انټروورټ دی که ایکسټروورټ دی د انټرویټیو دی که سنسینګ دی نه دا رقم سایکیټریسټ یو څلور لیټرز دي په دې لیټرز په بنیاد باندې 16 پرسنالټي ټایپس بیا ډیفاین کوي چې دی دغه پرسنالټي انتخاب وکړي چې زما پرسنالټي ټایپ دا دی څلور لیټر دي نه. بیا د هغه بعد
هغه پرسنالټي د کم فیلډ لپاره موضوع ده هغه انفارمیشن الریډي په بوکس او په انټرنیټ باندې اویلیبل دی. زما سوال دا دی که د میټریک په بعد یو چا فیل کړ یا آرټس خواته شول، بل دا چې د فرست ایئر سیکنډ ایئر بعد دی غواړي چې زه انجینرینګ ته ولاړ شم، د دې لپاره یو لاره شته؟ د انجینرینګ دپاره خو تقریبا زما په خیال داسې دی که زه غلط نه وم، یوسف صاحب ما غلط کړي، انجینرینګ د فیلډ د راتلو دپاره زما په خیال چې هر ټایم چې ته د پاکستان یا چې کوم زموږ د بلوچستان نظام دی په هغه کې خو ته دغه چې وکړې اډیشنل میت وکړې بس بیا ته ستا فیلډ چې دی یا آرټس خواته ته چینجېدلی سي او ته راتللی سي د انجینرینګ فیلډ خواته، نو دا به داسې مسله نه وي او په اډیشنل میت باندې ته بس دا فیلډ انتخاب کولی سي او بیا مخته پسې تللی سي. عشان دا دی سر موږ د سیکنډ ایئر په کال انجینرینګ نه اخیستم، تر اوسه موږ دا نه محسوس کړی چې د میت یو کوېشن هغه د ریل لایف سره ریلیټډ دی، او موږ د نن دا نه شولو چې ډیفرنشیټ یا انټیګریشن دا د ریل لایف سره څنګه تعلق لري. دا سوال ځکه ماته ښه خوند راکوي چې دا زما خپله کوېسچن و پر دا ستا پر لیول باندې نه. زموږ په تعلیمي ادارو کې یا دغه کې یو څه نه یو څه کمیانې شته، پکار دی چې آهسته آهسته ډیولپمنټ هم ډېر راغلی، داسې نه دی چې دی تنقید موږ کوو چې بالکل ډیولپمنټ نه دی راغلی، لیکن ډیولپمنټ به نور هم راولو. نو د دې سره ریلیټډ زما هم کوېسچن و چې دا انټیګریشن چې دی دا ډیفرنسیشن چې دی دا به څه رقم موږ ته په کار راځي، چونکې د دې اپلیکیشنز نه وښایي زموږ په تعلیمي ادارو کې. زموږ تعلیمي ادارو کې پر دا لیول باندې دا شی خو ښایي چې تا ته فلا کوېسچن دی او د فلا فارمولې مطابق دی، نو چې ته کله ډي وای او ډي ایکس ورسره ولیکې د هغه بعد د دې انسر دا شی راځي، یو فارموله وي یا یو پروسیجر وي، لیکن دا شی نه وروښوي چې د دې اپلیکیشن څه شی دی، دا به په مخ ته موږ څنګه استعمالو. په دې باره کې ته بالکل فکرمنده مه اوسه چې کله ته انجینرینګ فیلډ ته راغلې بي ایس او بیا ماسټرز ته راغلې د دې به دومره زیات اپلیکیشنز وي د ډیفرنسیشن او د انټیګریشن، خاص کر چې زه د کوم فیلډ سره ریلیټډ یم ټوټلی چې دا شیان استعمالیږي. او که چیرې دلته تا بنیاد یې څه ځای کې که تا ته اپلیکیشن نه در وښول سو بیا هم تا یې زده کړو، نو پر مخ د دغه باندې به دا رقم وي چې ستا به دغه پوینټ کلیر وي، نو اپلای کول به مازي چې یونیورسټي کوم پروفیسر وي هغه یې در وښوي، نو به تا ته اپلیکیشن ډېر اسانه وي. یو سوال کوم د میټریک لیول سره زما دا یو کوېسچن په ذهن کې ولو د کلاس 6 کلاس 7 د داس چې موږ به زموږ د میت په ټیچر باندې دا یو سوال کوي چې موږ به دا ورته وایو چې دا a + b هول سکویر یا د دې استعمال موږ د چیرې په ژوند کې په کار راځي. نو دا انسر ماته د دننه پورې زه دا ټرم ما انټرمیډیټ کړی دی پری میډیکل، نو د دې انسر موږ ماته د دننه نه دی ملاو شوی. موږ د ټیچرانو سیم ما دا خاص خاص کر د میتھمیټکس چې کوم ټیچرز دي هغه باید چې کښنان ډېر ګایډ په دې باره کې، او یو شی که خپله د ته سر نه په خلاص بیا دته یو داسې اوس د موبایل دور دی وداسې د یو پلیټفارم وروښي په یوټیوب دې وروښي یا بل شی دې وروښي چې په هغه کې دی دا شی وګوري مخکې نور پسې وګوري. نو دا یو شی دا یو سوال ولرو زما مطلب سجیشن دی زما خپله خاص کر و میتھمیټیشنز ته. صحیح خبره ده، دا ستا خبره صحیح ده. هغه دغه د بل ورور چې کوم سوال وکړي نه هغه انټیګریشن متعلق وکړي، تا د بیسیک چې کومه فارموله چې موږ ته استعمالو a + b هول سکویر یا a سکویر b سکویر هغه ولا چې کوم فارموله ده نه په کار خو دغه دی ساج کوم سجیشن دی چې د دې یو څه نه یو څه ولې چې کچېرې اپلیکیشنز وروښیي که سټوډنټ ته لږ هم د یو شي اپلیکیشن ملاو سي پر دا لیول باندې زما په میتھمیټکس تر ګردو غټ کوېسچنان دغه ولو چې دا به موږ یوزوو چیرې، دا به کله چیرې موږ ته په استعمال کې راځي. دا د دې مقصد څه دی، دا خاص کر د انټیګریشن او ډیفرنسیشن سره زما ډېر دغه ولو چې دا
د چې فارموله خو ما راټکله د دې اپلیکیشن په چیرې استعمالېږي نو دا ستا فارموله چې دا بیسیک د دې هم یوز ته دا ډیفرنسیشن چې دی او دا دغه چې دی د دې هم یوز ته په کار دی ټیچر هم اور ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ د سٹوڈنٹ مو ذمہ داری نه د ختم سٹوڈنٹ ته دا ټیم انفارمیشن هر انفارمیشن اویلیبل دی دا ټیم ستا موبایل کې چې ته پوزټیولی استعمال کې یا ستا لیپټاپ چې دی پاغه کې هر شی چې ته د دنیا د غواړي هر انفارمیشن دا ټیم د انفارمیشن کمی نه ده دا د 90s دور یا دغه سره مخکې دور نه دی نه دا ټیم بس د انسان کمی ده د زده کړو کمی ده د دغه کمی ده چې انسان زده کړي او غیر اپلای کړي